کسو کوئی چې مانه د سستی لري شي نمبر 1 کسو کوئی چې ماته د عزت ملاو شي نمبر 2 کسو کوئی چې زما زړه د هر ټیم خوشاله وي نمبر 3 د باره کې در سره دوه درې خبرې کول غواړم خو ډیر بهترین عمل دی او ډیر آسان عمل دی یا قیوم څوک چې د دې ورد کوي دا به څومره کې او پس ټیم کې وکي ان شاء الله کسو کوئی چې زه په مانځه کې سستی کوم یا په هر یو عبادت کې زه ډیر زیات سست یم ان شاء الله دا عمل دی شروع کی د الله په حکم سره چې هر قسم مسله دی وي الله په حکم سره چې دغه به حل کیږي ستانه به سستی مکمل لر کیږي ستا به هر یو عبادت ته چې کوم دی شوق پیدا کیږي مستبد شوق پیدا کیږي تلاوت ته به شوق پیدا کیږي هر یو نیک کار ته به شوق پیدا کیږي سستی بستانه مکمل لري شي بل کسو کوئی چیرې ماته د عزت ملاو شي زه د یو ځای ته ورځم او الته د ماته عزت ملاو شي نو دې باره کې ډېر بهترین عمل دی هغه دا یا قیوم دی او کسو کوئی چیرې زه د هر ټیم خوشاله وي زما زړه د هر ټیم خوشاله وي د دې د یا قیوم ورت کوي د دې وظیفه دی کوي ان شاء الله جل شانه به هر ټیم د خوشاله ساتي خدا به څنګه کې د دې طریقه څنګه ده او پس سیستم کې وکي نو اول نمبر چې ماته ست کوم خبره وکړه کسو کوئی چیرې زما زړه د هر ټیم خوشاله وي او ماته د عزت ملاو شوي نو د دې 3000 مرتبه چې د ورځې په هر ټیم کې په هر یو حصہ کې 3000 مرتبه یا قیوم وي الله جل شانه بده چرته نه خپکي الله جل شانه بده چرته نه خپکي د هر ټیم خوشاله وي او الله جل شانه بده چرتا د چا محتاج نه راولي د ته هر ټیم عزت ملاويږي او کسو کوئی چې ما کې سستی دا مستر شم پاسې د تلاوت ته نشم پاسې ده نو دې یا حي یا قیوم دې د نور دراحتو په دې ټایم کې کوي ان شاء الله د الله په حکم سره چې هر قسم مسله دی وي که سستی دی وي دا به ختم شي کته چې ما ته عزت نه ملاويږي ان شاء الله عزت په درته ملاو شي او دا وظیفه ډیره بهترینه او ډیر په بهترین انداز سره ده یقینا درته خو سوچ فکر دا صرف الله طرف ته بوزي ان شاء الله د الله په حکم سره دا درې ونه کارونه الله جل شانه هغه حل کی